پروګرام بازی رانیو سره زه مظهر حسین ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. مینوالو دا وخت راغلی یو ګل مقام ته. په ګل مقام کې دننه یو روډ راوتی دی. دلته یو سرکاري سنټر جوړ شوی دی. دې سرکاري سنټر ته رالو دننه به ورننوځو. د دې هغه بیلډینګ به تاسو ته ښیو. دننه چې د دې کوم بیکګراونډ دی هر څه به تاسو ته ښیو. نو راځئ مونږ سره اوسئ، یعنې بازی رانیو سره اوسئ. تاسو مخکې کوم خبر وکړو چې د ګل مقام کوم سرکاري سنټر دی، دلته کې سنټر ته رالو خو د دې سنټر نه هېڅ قسمه فایده نشته. د دې سنټر هېڅ حیثیت نشته. وجه څه ده چې دومره په پروړو بیلډینګ چې کوم دی نو هغه ولاړ دی، په دې اهمیت نشته. دا سرکاري اداره ده، دا داسې پرته لکه ویران کنډر، لکه د پیریانو کور. دې ته ځم چې دې به هر سړی راځي، په دې کې به چې کوم دی نو هر قسمه کارونه بیا کېږي. چې یو ځای ویران کنډر شو هغې کې بیا هر څه کېږي، هغې کې بیا چې څه وشو هغه کېږي. دلته د دې سړي حاجي صاحب دی، د دې سړي اوسېدونکی دی. هغه ما راوغوښتو، هغه ته ما وویل چې هلته زموږ سره یو څو خبرې دي سنټر والي سره وکړه. حاجي صاحب زموږ سره موجود دی. السلام علیکم. السلام علیکم. حاجي صاحب دا راته ووایه چې دا د راموړي یو سرکاري اداره ده، سرکاري سنټر دی. په دې کې نه چې کوم دی مشین چاو نه پکې چې کوم دی نو څه تعلیم څه دغه شته، وجود شته. بیلډینګ ولاړ دی، کروړو روپۍ لګېدلي دي، خو دې څه اهمیت نشته. وجه څه ده، څه وجوهات دي؟ یاره جي نور ما ته د دې پوره معلومات نشته، خو زه دغه وایم چې زه اوس راغلی یو کال دوی مې وشو. په دې کې بالکل نه سبق ویلی کېږي، نه پکې مشین چلېږي، نه پکې باقاعده کم نوکران چې دي یا کم خلک چې کم دی نو هغه خپله ډیوټۍ له راځي، خو په وړاندې د دې هغه څه پروف نشته. څوک دې ځای ته راځي؟ دلته څوک راځي؟ دلته کې دوه د ګل آباد نه پوره غاړه ته دوه کسان وروڼه دي. هغه یو د ورځې څوکیدار دی، یو د شپې دی. یو بلال دی، یو د چکدرې یو سړی دی، هغه څوکیدار بابو صاحب دی. بابو نه دی، د چکدرې هغه څوکیدار دی. یو بلال دی، یو پیدا حسین دی. دې ته ټیچرز او څوک راځي که نه؟ ټیچر ورته راځي، د بردګي او ډاکټر. یو ټیچر او ډاکټر چې دلته راځي که نه نو هغه دلته چاته مشین کار ښیي، سبق ښیي، څه ښیي که نه؟ نو زه به څوک شته دی نو چاته به څه وښیي؟ هېڅ نشته. حکومت دا دونه بیلډینګ ودولی دی، دا دونه غټ بیلډینګ په کروړو روپۍ دې ولګولي دي، د دې څه اهمیت نشته. صرف ټیچر او هغه راځي، صرف ډیوټي کوي او راځي ساین کوي او ځي، خبره ختمه. تنخواګانې یې د باروان بابود صاحب دی، هغه هم راځي. او بس دا کوم چې په دې ځای کې څوکیداران یا نوکران دي هغه خپله ډیوټي کوي، لیکن د کاریګر شو یا مزدور دغه شو د زده کړې والا شو یو هم نشته. سنټر هسې بولډینګ ولاړ دی، د پیریانو کنډر، د پیریانو کنډر داسې ولاړ دی، بس ولاړ دی او هغه پکې تنخواګانې اخلي. که ورته غیر خلک راځي نو هم څه پروا نشته. نو هغه خو د هغو کار دی که نه، لیکن صرف دې ورته راځي دا کوم نوکرپېشه خلک چې دی د دې ځای دا کوم چې تاسو وویل چې یاره بابو صاحب راځي، چوکیدار راځي، ټیچر راځي، ډاکټر راځي، دوی تنخواه اخلي. تنخواه خامخا به اخلي، تنخواه بېګر تنخواه او څه پکې نشته. هېڅ هم نشته. مشینانو باندې دوړې پرتې دي، هر سره ګن بلا پرته. په دې دونه غټ بیلډینګ کې چې کوم دی نو څلور کسه چې کوم دی تنخواه یې نور پکې هېڅ قسم مسله نه نه نو څلور نه چې زیات دي. هو دا خو څوکیداران یو بابو دی، یو ټیچره ده، یو ډاکټره ده او دا څلور تنه خو دا څوکیداران دي. دوه د شپې دي. دا کومه ټیچر او کومه ډاکټره چې راځي دا پیریانو ته څه ټیچینګ ورکوي که نه څه کوي؟ هېڅ هم نه کوي، بس صرف خپل دغه کوي او بیا ځي. صرف ساین له راشي او بس ځي. او په دې هر یو سړی قادر دی، هر یو سړی پې پوهه دی چې په دې اربونه روپۍ لګېدلي دي. او پکار ده چې دې ته ایم پي اے ایم این اے راشي، دې کې سروې وکړي که نه، وګوري چې یار دا دونه بیلډینګ ولاړ ده، په کروړو روپۍ پې ولګېدي او راشم د دې چې کوم دی سروې وکړم چې یاره دې سنټر کې دننه څه دي. د اسپاټ انټرویو صاحب راغلی دی، د امیر باچا ملک زوی چې کوم دی هغه د دې انټرویو اخیستلی ده. بل یو سړی راغلی دی، بابو خان دا راځي د ورځې دوه او درې ورځې دغه انټرویو اخلي او بیا ځي. ایم پي اګان چې دا د ایم پي اې هغه څه وکړي، تاسو موجود
پټه نو هغه هم دا اړه وکړو چې دا خو په خوشي ځای کې جوړ شوی دی او د دې که ښایست نشته دا خو د پیریانو له جوړ کړل چې پیریان به خپله سترګه کوي په دې کې څه دي نه وړوکی شته نه دغه شته دی او کوم چې نوکرپیشه خلک دي نو هغه خپل تنخواه هم اخلي او خپل ساين راځي او بس سنت له راځي بیا ٹھیک شو دا د سرکاري سنټر دا قسمه حالات دي ولې بابو صاحب راځي ډاکټر راځي ټیچر راځي چوکیدار راځي وایي پیدا نشته تاسو ته نن په سکرین باندې ښیو بلکې دې ټول د حکومت ته ښیو اشاره د دې نه څه پیدا په دې باندې پوره روپۍ لګېدلې دې څه پیدا راځئ دا بره راګنډ وایي دا بس یې بره راوړو دا وایي دا کله پروت څومره ښایسته بلډینګ چپس شوي دي ماربل شوي دي څومره ښایسته یو زبردست دی دا او د دې دومره بې حرمتي روانه ده دا ووایي زموږ سطح کې دا ګڼ اول لکه د ډېرې مودې چې دې ته نه څوک راغلي نه د دې چېرته چا بلکل لکه دې ته څوک د سر راغلي دې مثال داسې دی لکه د وګان کنډر لکه صرف د پیریانو کور دی ته ویلی کېږي دې ته پیریانو کور دا وګورئ ګن ته وګورئ ګن تاسو ته دا ګن وګورئ د پکو باندې د پاسه دا ګن وګورئ دیوالونه ځای په ځای چې کوم دی سخاوالي هر څه پرې پراته دا یو سرکاري اداره ده تاسو کتلی شئ دا وګورئ دا ختلي که ټیچر راځي نو دلته چې کوم دی څوک نه راځي دلته د ماشین چل نه ښیي د کپړې چل نه ښیي دلته هېڅ قسمه چې کوم دی سهولت نشته بلکې بلډینګ ولاړ دی خو څه سبق او څه سهولت په دې کې نشته ولې دا وګورئ دا ګلونه جوړه چې په دې کړکو د پاسه پرته ده دا وګورئ چې تاسو چې دا کتلی شئ دا ګل وګورئ دا ګل وګورئ دا وګورئ دا سوی دی دا بلکل سوی دی خرچه ډېره شوې ده خو د دې څه اهمیت نشته دې کې څوک شته نه دې کې څوک پاتې کېږي نه چې په یو کلندر کې څوک نه پاتې کېږي هغې ته پیریان کور ویلی کېږي دا سرکاري اداره ده خو په دې د دې څه اهمیت نشته د دې څه وجود نشته دلته څوک نه راځي دې ځای نه څوک چې کوم دی نو فایده نه وژلي ځکه دا نن داسې ویران پروت دی دا وګورئ کیونومیر صاحب دا ټیبل راوړه دی ټیبلو کې دننه چې کوم دی نو جالۍ موجودې دي دا وګورئ دا جالۍ راوړه څومره ښایسته څومره پته نه دیار لرګی دی که څه دی څومره ښایسته ټیبل دي هغه مخکې خبره وکړه چې دا داسې دي لکه دا چې خپۍ دي چې اوسه پورې لکه څوک نه وي راغلي دا کم وخت وروسته دا جالۍ راوړه دا وګورئ جي دا د ګلمقام چې کوم سینټر دی سرکاري دا د هغه سینټر حالات دي دا وګورئ دا حالات دي وګورئ د دې څوک نه دي راغلي چا هېڅ چا تپوس نه دی کړی صرف په نوم باندې بلډینګ ولاړ دی په کروړو خرچه به شوي ده خو څه فایده څه اهمیت یې نشته دې ټیبل ته وګوره دا ټول ګند د نمونو دوړه چې څه ده هغه په دې سینټر کې راجمع شوي دا یو سرکاري اداره زه وایم یو سړی چې پرایویټ ځای ځان جوړ کړي که نه د هغې دومره قدر یې ولې قدر یې دی چې هغه پرې پیسې روپۍ خپلې لګولي نو ځکه یې قدر کوي دا چې سرکاري اداره ده که نه په دې باندې د دنیا روپۍ لګېدلې د کروړو روپۍ پرې لګېدلې خو د دې نه مسلمان ته هېڅ قسمه فایده نه رسي د دې هېڅ حیثیت نشته نو چوکیدار هم چې کوم دی پته نه لګېږي څه ټایم تللی سهار تللی دی کور ته په 10 بجې تللی دی چوکیدار نشته دې سینټر ته زه چې دا دغه شان دي کوله وي دې ته به هر سړی راځي دې مثال د قرآن کنډر دې ته به هر سړی راځي که دلته بابو صاحب راځي په کار دی چې بابو صاحب ډایرکټر له لاړ شي د دې کم ډایرکټران دي د هغوی ته چې کوم دی نو خبره شو کړي
هغوی ته چې کوم دی نو څه پروف وښیي چې یاره دا بلډینګ دلته کې دلته چې کوم دی په کار دی چې لاړ شي ای سي راشي چې کوم دی نو ډي سي راشي د دې ځای سروې وکړي په کار دی چې دې ځای ته راشي د دې ځای سروې وکړي چې یاره دومره غټ بلډینګ ولاړ دی په ګوړه روپۍ لګېدلي دي خیر دا به داسې ویران پروت دي دا به د پیریانو کنډري نه صرف بابو صاحب او ټیچر راځي دلته بهر چې کوم دی نو ما بل ورځ یو کس نه تپوس وکړو هغه وایي چې یاره دلته جینکۍ اکثر راشي او د دې ګیټ سره ولاړ انتظار کوي څوک ورته ګیټ نه کولاوي زه خو حیران یم چې په دې کې دننه څه کېږي سرکاري اداره ته خو پته نه چې په دې کې دننه څه کېږي زه خو یم همدغې بابو صاحب ته زه یم چې یاره ته لاړ شه که نه ډایرکټرانو پسې لاړ شه ډایرکټر ته کښېنه دا په میډیا باندې وښیه چې یاره دا داسې ویران کنډر پروت دی ولې ته تنخواه اخلي په څه شي اخلي ته تنخواه د څه نه اخلي لاړ شه که نه لاړ شه ډایرکټر راوله ای سي راوله ډي سي راوله میډیا ته دا خبره شو چې دا شیدونه ویران پروت دی د دې هېڅ فایده نشته پیاز پکې پراته دي دا وګوره راشه رانږدې شه کیمرامین صاحب پیازو بوجۍ پکې پراته دی پیاز پکې پراته دي پیازو په باتروم کې پیاز پراته دي ښه هاي دا د سرکاري سنټر دا حالات دي وګورئ د ګلمقام د سنټر د سرکاري سنټر دا حالات دي کوم موړ ته وګوره بیسن ته وګوره په کوم حکومت کې جوړ شوی او په کوم سن کې وردي ابتدا شوي چې یاره مونږ په دې ګلمقام کې سرکاري سنټر جوړ کړو مینوالو د دې ګلمقام چې کوم دلته اوسېدونکی دی دلته یو حاجي صاحب دی هغه هم راویستو د هغه نه تپوس کوو د دې سنټر حوالې سره چې د دې سنټر څه اهمیت دی راځئ سلام علیکم سلام علیکم جی دا سنټر جوړ شوی دی سرکاري سنټر دی دې نه هېڅ قسمه چا پیدا وانه غسته او حکومت ټولونه په کړاو بلډینګ ودوله ده په دې هېڅ پیدا نشته وجه څه ده نه جی د دې کې هېڅ کاروبار نشته دا بند دی او بس صرف څوکیداران پکې خپله ډیوټي کوي نور د دې نه هېڅ پیدا نشته زنانه ورته راځي زنانه صرف ټیچره ده او ډاکټره ده نور نه زنانه راځي او نه لواړه راځي او نه دا چې کوم یادوي چې ډاکټره ده او ټیچره ده هغوی راځي هغوی د څه لپاره راځي بس د هغوی زموږ ډیوټي ده موږ خپله ډیوټۍ لرو وزیری لرو ډیوټي خو هله کېدی شي چې یاره چاته ټیچینګ کوي یا چا سره سمندنو د کپړو ښوولو د مشینانو چل ورته ښایي نو دې لپاره پکار ده ټیچر او ډاکټر راځي که نه نو دلته کې هغوی د څه لپاره راځي چې هغه هم نشته خلک راځي خلک نه راځي او دا هر څه چې کوم دی نو چې ویران پروت پراته دي د پیریانو کنډر دی نو د پیریانو کنډر دی نو څه مقصد شته نه د دې هېڅ مقصد نشته صرف هغوی د هغه دپاره راځي او نور مطلب دا ده چې هغوی ته دا په دې کې دا ګناه نشته خو دې ته څوک راځي نه سیبه صرف هغوی خپله ډیوټي کوي صرف حکومت دونه غټ بلډینګ ودرولی دی چې زما بلډینګ دا زما بلډینګ او دا مې پکې نوکران دي او دا مې پکې دغه د نور په اخوا ته صرف یو څوکیدار او یو ډاکټر او یو ټیچر او یو بابو هغه بابو د کوم ځای هغه د باروان د شپې دوه دي د شپې دوه دي د ورځې دوه دي هغه راځي لکه د دې ځای چې کوم کسان نوکرپېشه خلک دی هغه ټول موجود راځي کاریګر کم دغه چې کم دي نو هغه پکې نشته لکه زده کړې ولې استعمالېږي نه استعمالېږي نه نور هر یو سړی خپله ډیپټۍ لري خو استعمالې نشته نه واړه راځي نه نور څوک راځي بس دغه حالات دی د دې سنټر مینوالو د حاجي صاحب خبره تاسو واورېدې بلکل په دې کې هېڅ شک نشته چې ډاکټر راځي د حاجي صاحب خبره چې ته دلته صرف ډاکټر راځي ټیچر راځي خصوص په دغې باندې نه پوهېم زما ذهن په دې کار نه کوي چې یاره دا هغو دلته چې راځي د څه له راځي چاته چې کوم دی د کپړې چل ښایي چاته د مشین چل ښایي نه حاجي صاحب خبرې تاسو واورېدې حاجي صاحب وایي چې یاره راځي خو هېڅ پیدا نشته بابو راځي دلته هېڅ پیدا نشته چوکیدار راځي بس پروت دي تنخواه اخلي خو د دې څخه هېڅ پیدا نشته مینهوالو دا زموږ د راموړې سنټر و چې تاسو ته موږ وښوو مزید به چې کوم دی د دې پوره معلومات کوو انشاءالله بیا به تاسو سره چې کوم دی مخامخ کېږو د کیمرمین عرفان سره مظهر حسین له ورته اجازت په لوی الله سپارم الله په امان